نبينا عائشة رضي الله عنها وعنها قالت قاسم بن بسر بن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أقصر أفعله الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك يعيق وليس بحيث تیر شوی دی مولانا سے د حید او د استحاض تفصیلات ما ویلی دي یاد دي خبر چې حید او د استحاض په منځ کې حاض الوادي معنا لغوي کې سیلاب ته وایي حید او په اصطلاح کې مبيل دم ينفذه رحم امرأة بالغة من غير داء ولا ولادة چې دا بالغ خزینه کنا بالغ به استحاض ده من غیر داء کده بیماری د وجنه استحاض شو ولا ولادت کده ولادت ته وجنه شو بیا نفاس شو او استحاض څه شی دی نو ماویلو چې علما لیکي چې دا دم يسير من عاذل امرأة لداء بها او عادل ستوي عادل اغرت توي چې فمه في ادنى الرحم اذا غير له رحم فلان له حصہ کړه دون قعره وسط کې نه ده بیا ویلو چې شاول الله رحمت الله علیه وی او دا راجح هم ده چې محل د دوار یو د خیر او د استحاض وما كان معتادا وتبعيا هغه حیث شو او چې کوم غیر معتاد او غیر تبعی هغه ته استحاض ویل کېږي یاد به شي بیا ویلو چې دا سینته یا خو زیادت د حروف دال د فضیلت معنا باندې وینه لري د حیث په نسبت او یا دا سینته د ماهیت او د حقیقت د تبدیله د پارم راځي بعض وخت کې باب استفعال کې ده استحاض يستحيض باب استعال ده کنه استحاض يستحيض کوم باب دی استفعال دا قلب د ماهیت تفارم راځي قلب د ماهیت تفارم راځي نو استحاض معنا حید راغی حاضت او استحاضت معنا څه شو بلکې استحیضت وایا دا غي معنا څه شو چې حالت بدل شو حکم بدل د دواړو او یو جمله د تدلته وي ما ادا چې په حیث کې ټول معلومي صيغه مستعمليږي حاضر يحيض او په استحاض کې مجهول صيغه مستعمليږي عرفان بیا مې دتا مدد حیث کې د علماء اختلاف ویلو یاد دي بیا مې دتا د مستحاضه اقسام ویلو چې مستحاضه یو مبتدئه ده یو معتاده ده او یو متحیره ده متحیره بیا درې قسمه او تفصیلات ما په ترمذی شریف کې ویلي دي ضرورت نشته چې ما ده کوم بس یو راکوټ غوندې اختلاف پکې وو هغه دا چې مستحاضه او دس کوي لوقت کل صلات او کدا او دس کوي لكل صلات هیڅ مې اختلاف د علماء درته ویلي دي ما ویلو درته تاسو یادي زمون پولیس باندې بتا تتوضا لوقت کل صلات د هر وخت د پاره بکای او کې ما خپل دلایل درته ویلي چې بعض روایتو کې شته چې مستحاضه نبی هم فاطمه بنت ابي حبيش ته ویلي دي چې تتوضئي لوقت كل صلاه دا هدايه کې شته او تخریج درایه کې حافظ ابن حجر کړی او بل روایت ته ناشنا غوندې مې بیگا پیدا کا د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په سند دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل کړي د هشام نقل کړي د عروه نقل کړي د عائشه صدیقه نبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل کړي د هشام نقل کړي د عروه امام صاحب نقل کړي د هشام نقل کړي د عروه نقل کړي د عائشه صدیقه او هغه د نبی علیہ السلام نقل کوي کې سدي چې تتوضا لوقت كل صلاه دا زمون مستدل دی او دا زمون مستدل او تاسو ته ما ویلو چې د امام شافعي سے پنځ باندې به د هر فرض د پاره او دس کوي خو توابع وسره کولی شي چې د فرض کوم توابع چې سنن دي او د امام مالک او د احمد د پاره مون سره مرګري دي واغوي د هر مانځ د پاره مستحب دي چې کوم ځای کې المستحب ټول روان دي تتوضا لكل صلاه هغه د غي پریزم په ظاهر نه دي محمول زو تر پسې شاه بیا په یو نقطه مې ویلو تاسو خیال دې مولانا صاحب اداوا چې یو ځای کې راځي چې دا رقصه من الشیطان او بل ځای کې راځي چې دا رد عرق دا معرق او بل ځای کې راځي چې څه شه ده دا نو ما تاسو ته یو روایت ویلو ښا پای کې درې وړه راغلي چې دا د رد د شلیدو د وجنم کله راځي بیماری د وجنم راځي او رقصه من الشیطان شیطان هم اثر وکي او دا اثر د وجنبی له شروع شي یا رقصه من الشیطان بلا معنا من کړو تاسو یادي دا استعارتن وای چې چونکه دا د وسوسې د شیطان ذریعہ ده استحاض راشد بلا وسوسه پیدا کیږي
د دنیا جسمانی وسوسه امراضي او شرعي امراضي چې مسائلو کې بنده ګډوډ شي نو دا چونکه سبب د وسوسې د شیطان نو اطلاق درکړي په ځکه او کړکړي نه مراد وسوسه واخلو ذوق ورپسې انما ذلك عرق انما ذلك دم عرق انشق چشلې دلې کم ځای کې دي انشق ينشق انشقاقا وليست بالحيضة يا بالحيزة حيض نه دی دا بالحيضة او بالحيزة دوه استانا کې لیکلي دي کنه فتحې له سره او کسرې سره او په فتحې سره معنا مصدری ده او په کسرې سره حالت ده المفعل للموضع والمفعل للآلة والفعلة للمرة والفعلة للحالة دا څه دي کنه نو الفعلة للمرة مصدري معنا ورکړي او الفعلة للحالة نو زما په خیال کې دا به بالحیدتی ټکی وليس بالحیدت دا غ حیز نه دی حالت ته حیز کوي ټیک ده لذ بالحیدت حالت ته حیز نه کوم ټیک ده خدا دویم درازه فاذا اقبلت الحیزه دا په کسر سره وایا چې حالت ته حیز راشي حال د حیض نفتر کی الصلاه یمن مکوا فاذا ذهب قدرها او چې مقدار د حیض دار شي نفصل عنك الدم وصلي په ترمذی کې امداد خماویلو کې بنو روایتو کې اختصار شتا چې فقط سری اولمبا او لمبلو نه پس بیا مسکوا اختصار پکې شتا په اجماع د علماء د حیض نه پس بلا دي مولانا ته بعد مستدل د روایت په سکی مستدل دي چې معادت له اعتبار ورکو او تماویلو چې الوان د حیض شپږ دي یاد لرئ نو دا زمون پر الوان د حیض اس اعتبار نشتا عادت له اعتبار دي دغه زمون مستدل دي شابه غرض دا امام بخاری رحمت الله علیه د دینه څه شي دي دوه غرض دي یو خو دې اشاره کوي چې حکم د دم د استحاضه او د حیض یو دي دوه نه سره حکم د دم د استحاضه او د حیض یو دي دوه نه سره دوه حکم غسل دي او دویم ترجمه الباب شارح د حدیث ګرځوي دویم غرض په حدیث کې لفظ د نزح دی نو امام بخاری رحمت الله علیه دې اشاره کوي چې نزح په معنا د غسل ده نو یو ترجمه الباب شارح د حدیث ګرځوي او بل اشاره دې تکري چې د دم د حیض او د استحاض حکم یو دي دوه نجاسه دوه کې غسل دوه تر پسې حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعنها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارايت احدانا اذا طاب ثوبها الدم ما له خبر راکړه یوې زمونږ جوړسي صوت دا د دم د حیض نه کیف تصنع صبر کوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صاب ثوب احدى كن الدم يبنه تورسيږي من الحيضه فلتقرسه داري امگي فلا سونو باندې یا په دوکان باندې او دې مگي ثم تنزحه بماء بيدي اوين دي فوقو ثم تصلي فيه نو په دې د ټول علماء اتفاق چې نزح په معنا د چا سره شو د غسل التبول الغلام کې مدقس داخله ما چې نزح په معنا د غسل دا یاد لرئ او التبل ذکم د احمد او زمون میاس کې اختلاف او امام احمد ابن حنبل په مزي کې سویلو وی په صوبه باندې پریو دي نو نصح کافی ده هیڅ شي وی مزي په صوبه کې پریو دي احمد ابن حنبل وی نصح کافی ده ايما ثلاثه وی غسل بکې او هغه روایت ته چې هغه کې ترمذی کې لفظ نه راځي تنزح به صوبك نو صوبك اغينا ما جواب کړو چې نصح په معنا د غسل دا به دلیل شو شابه سي وبه قال حدثنا صوم قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت احدانا تعيد ثم تخرج الدم من ثوبها عند ظهرها فتغسل وتنزح على سائر وتنزح على نو اذا غزه به وینځو باقي باندې به اسو بواچولې په باقي ځکه او باچي چې دا یو ځای په کتاب وینځ نو هغه بیا د بدنما غوندې لګي صفاح کاری باقی خیر نه کاری دا څه ده کنه نو هغه به مبالغه سره وینځو تنزحو د مراد غسل خفیف ته باقی به غسل خفیف وکړه تغسلوه هغه لومبي به چا سره وینځو چې کم باندې با ګوره مخکې حدیث جدا دی مخکې به صرف د وینې دی وینځو نو ما دلته سوي چې د وینې دی به غسل شدید سره وینځو او تنزحو باقی به غسل خفیف وینځو چې بدی نه لګي ثم تصلي فيه شابه سي باب اعتکاف المستحاض او اعتکاف بالکل مستحاض حکم پشانت ظاهری خزه
منځ کوي روزي هم نسی او خپل اعتکاف صرف په حکم د معذور کې دا او معذور زمون پر وخت له شو د سکی په دغه وخت کې ټول منځونه کولی شي شبا قال حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر بن مرتي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن كلمه عن عائشه رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه ببعض نسائه وهم صحابه تقدم فربما وقعت اعتكف معه بعض نسائه او دا مستحاضه وا سوال کوا بعض حضراتو چې د رسول الله مبارک په بیبيانو استحاض نه دراغلي نو دي کسي بعض نسائه وي ناغي جواب دا کوي چې بعض نساء امته لیکن دا جواب ټیک نه دی بلکې کې بعض ازواجه راغلي دي دغه خو بعض نساء امته وي التبسکه نو دا راجح دا چې استحاض راغلي دي په امهات المؤمنین حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هغه مستحاضه حضرت زینب بنت جحش زینب بنت جحش دا هم مستحاضه زینب بنت جحش او ورپسې دا یو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه مستحاضه دا بیبیانو کې استحاضه راغلي دي او کته کې استحاضه په درخه د شیطان د وجه ناراضي نو مې څو سببونه ذکر کړل درې او رغبت شیطان کې یو معنا مې دا وکړه چې دا استعاره لفظ درکې استعمالي شابه ربما وضعت استفتحتها من الدم وذم ان عائشه اسماء الوصف فقالت كان هذا شيء ځان ته تاسه خودل د وینې د وجنه دونه به وینې لري روا چې دې نشي وزعما او ځان کوي اکرامات عائشه وی ولیدله او زیاده اوس قرآنی نه زیاده ولیدله په لختي کې دا قرون لختي خو یو بل کړی کنه نو قالت ما كأن هذا شيء دا یو شی دی چې فلان کې مونږ یو بیبینو می واغشته یعنی غالبا دا چې استحاضه راغلی دی لکه دا بینه لري چې په لختي کې بیګي زیاده بینه ولکه چې دا غریب استحاضه راغلی دی شابه ورته کاپ کولی شبه اعتکاف معیت مراد معیت زمانی دی معیت مکانی نه مراد رسول الله مبارک په جمعات کې سعودي بکور کې کاو شابه سي عن خالد عن كلمه عائشه رضي الله عنها وعن قالت يعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورا امراه من ازواجه لا دراه بيبياننا فكانت تردى والسفرة او زیړوالي به دي او تاسو کاسبت اعلان دي پرتاوا او مزبیکا دي لپاره اعلان دي نه نه نشي دا ورا کاسنی ښا غټه کاسي پاږي کې کینی شابه سي وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهب عن خالد عن كلمه عائشه رضي الله عنها وعن ان بعض امهات المؤمنين يعتكفن دخل امهات المؤمنين لفظ شابه سي باب حدث الامراه في ثوب حاضر فيه بالکل والسؤال کو چې حل ولې وروي په دې خدای علماء اتفاق دي چې کومه صوبه کې حیض راشي او دا پلیتای نماز پکې نکېږي او کپاکې نماز پکې کېږي صوبه کې حیض راغی کې پلیتا و نو دی وینځي نماز پکې بیا کېږي که پلیتا و بیا پکې نکېږي کوي وینځل کېږي کوي نه نو بیا کېږي نو حل ولې وروي دا حل د بلې وجه نه وروي روایت پکې دوه قسمه دي یو روایت دلته کې دا وسرا شي ان شاء الله العزيز اذا حیض د پاره دقه جامع وکلم کوینه په پیراله او به وینځلې او بل د ام سلمہ روایت به تیر شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاستوما فی خمیسه اذ حستو فانسللت تیر شو فاخذت ثياب حیضتي پرون تیر شو کنه دا مخکې څه پکې دي هغه نه معلومیږي چې د حیض به جدا جامع وي دا دغه به جدا جامع وي دا ته او دینه معلومیږي چې دغه جامو کې حیض راغلي دي وینځلې دي نو دغه اختلاف د روایت د وجې نه حل راوړو او ستعارض پکې نشته جدا بیبي دا هغه دوه جوړې وي دا جدا بیبي دا عائشه دا یو جوړه ده یا یو وخت دي دوه جوړې وي نو د حیض لپاره جدا او د طهور لپاره جدا او بل وخت دي یو جوړې دوه حالت کې استعمالول شي خو لا کوئی پاکه ده پروا نه لري شباب قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن علي بن مجاهد ور مولانا صاحب د استحاض او د حیض د بابونه یو بل سره ګډ ور ذکر کړل ما تاسو ته چې اصل حیض ذکر شوی دی ها اصل حیض د بعض احکاماتو کې فرق لري وینه کې ټولو کې اتفاق دی چې نجاسه او غسل دی پکې ها نو د یو قصد من مگر اصاب واحد الا صوب دا په بعض حالاتو کې ها دا په بعض حالاتو کې دوه درې جوړې راغلي دي او یا په غالب باندې به محمول کو چا باندې په غالب کې دا سوا پیدا صابه شيء من دم قالت بريقها قول ور لفظ مشترک ده بلت بريقها فمسعته او به مګ په نوک باندې دا وایي په نوک نه پاکي دا د لپاره کې دا داغ کمزوري شي اندی به خرست خامخا به ویندي ولال به تو کړو په نوک یو مګلا دا داغ کمزوري شي او یو سر پاسانه راشي هغه د باندې کې او صابون او صرف نور کنه اوس
قانون دا دی چې په چا باندې یو داسې شی پرېږدي چې هغه داغ جوړوي نو خلک څه کوي ورسره لږ یو به پرې واچوي د پاسه ویې مې ده به وي دا چې دا دغه نرم شي دا داغ یې لږ نرم شي دا رنګ یې نرم شي وروسته بیا صفا کړو شاباسې اوس امام بخاري بلوي چې کله د حیض نه ولامبې لږ خوشبويي په ځان باندې پورې کا ولې شپږ اووه ورځې دا نجسه پاتې لمبلې نه دي لږه خوشبو پورې کا نو خوشبو کې فایده ده یو خدای چې بد دې زمانه کې هو بنده ولامبې په صابون باندې نو خپل بیا بوی ته لاړ شي هغه زمانه کې صابون نو کنه چې په ګوره دې بنده سر نیندلې او وجود نیندلې نو پوره خیرې ته نه دي لږه خوشبو پورې کا چې خلک هم نه نفرت نه کوي او زوج هم نه نفرت نه کوي ها قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه قال كنا ننهى ان نعيد على ميت فوق ثلاث الى على مونږ به منع کولی شو ان نحد چې مونږه ترک زینت کو پمړي زینت وکوي د دریو نه زیات بس دریو نه په خپل زینت استعمالوي پوهیږي په خبره احداث حدیث ستویل کېږي لکه زره تخکل معنا کوم په لاول د شارحین اوس پنه ته وي دا اوس پنه رنگ څه شي خړ دي کنه نو احداث معنا خړواله ترک زینت لیکن خپل معنا وکما احداث حد منع تویل کېږي دا حد خپل معنا بل څه منع تویل کېږي نو احداث معنا منع احداث ترک زینت د زینت د منع اذا د زینت نه ساتي ډول معنی یې کول شي ها علامه تندرو د به احداث نه کې ترک زینت به نه کې الا على زوج 14 و10 ولا تحتحل براجم نه پورې کاوه ولا خوشبو به نه پورې کاوه ولا نلبس ثوبا مسبوغا اذا ساخاون بمرشوخا رنگدار جامه بم ناچول مسبوغا بجنه بعض جامو له مختلف رنگونه ورکی خشتخ کاری الا سودا اسفل مگر پټیدار جامه مچولا اس پټیدار بجنه یو دای چې مکمل رنگین او خشتای او یو دا چې د په دې په رنگ پټی جوړی کی پټه لکه دمن په دې سپوټو کې دا کمه پټی مټی دي دا هغه څه خشتري وقد رخص لنا عند الطهر او موږ ته ورخصت په دې پاکوالي د حیض نه پاکي شو اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذه من كست وذكر له معتدده كنا څلور میاشتې لسره دی خدا ځان زینت نشي کولی نو چې د حیض نه پاکي شو نو به خامخا خاون به جماعت سره کوي نبذه من كست لغون قسط او قسط یو شی دی اظفار یا ظفار وتوی دا یمن کې علاقه ده یعنی دا معمولی غونډه ځکه چې معتدله په عدت کې زیاته خوشبوئی استعمال ممنوع دي خو د عدت دوران کې بحیر راغی حید نه پاک شو نو خاون خو به جما کوله بیو ورانه ته لکه خوشبوئی پورې کړه وکنا نو عن اتباع الجنائز او موږ باندې کول شي اتباع الجنائز او جنازه فرض کفایه د سړي کول شي تاسو په ضرورت دی نو حدیث نه لري خبره معلومه شوه چې په عام مړي درو د زیات زینت تر کول ګناه ده او په خاون بسلون میاشتې لسره د زینت ترکه عدت شو کوم چې حاملني د حاملې عدت وضع الحمل راشي او بل څه چې معتده د خاون معتده د وفات د خاون رانجه بنه پورې کوي خوشبو بنه پورې کوي او رنگدار خشته جامې بنا چې البته پټیدار جوړ شي لږ مونږ دغه پکې وي فرق راشي د سالو د لباس نه او بل څه شي چې کدا معتده د حیض نه لاندې نو خوشبو بنه پورې کوي لږ معمولی خوشبو دي پورې کوي او جنازه له باندې شکر الحمدلله یعنی کدا خدم جلال لته پس خاط ولوي مخدا او دې قنان او دې خد ول ورکو څوره نه ورکو ورپسې ځان حدث عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما نفسها اذا طهرت من الحيض وكيف تغسل وتأخذ مگر د خد ځان خپل چې د حیض نه پاکش چې پاکش ځان او مگر دل پني د امام مالک رحمت الله علیه مطلقاً فرضیات دي او دا ایمو ثلاثه په نسبت غسل کې فرض نه دي لیکن دلته مستحب دي ځان او مګر صفائی در باندې راشي جبل نه او څنګه بلل دي وتاخذ راوا بفرصه یا فرصه ممسکه دو معنی دي یو دا چې لګوندې په کپڑا باندې مشک واچوا په کپڑا سوا واچوا مشک په ځانو مګا نو دا مشکو دا فائدہ ده د مشکو چې دا ډیره مدته نه خوشبو وځي او مشک نه سبب کوي مشک نه سبب بالکل نشته ما په سعودي کې یو عطاري دکان لا ورغله ما وی چې دلته به مشک ملاويږي کنه
نو مې اصلي مشک د سره شتا هغه ماته پورته وکتل وی اخلي تشتري نو ما ورته چې زه ګورم دا ورته زما خوښ شي نو هغې نه پس به واخلم هغه راواغېستل نو ما خوښ نه شو نو ما ته وی ولې دې خوښ نه شو نو ما ورته فارسی متل وی بیا ما ته عربیه کې تشریح وکړله میں فارسی بانان وہی کہ مشک آنس کے خود ببوید نہ کہ عطاری میں گوید بگوید مشک آنس مشک اغدی کہ خود ببوید چه خپل درته الوی چې د مشکې وه نه چې عطاري بګوید نه چې عطاري درته صفت وکړي هغه وخندل واپس یې کېښودل نو بیا عربي که نه ما یې اعلی مشک کوم ځای میلاوېږي بیا میلاوېږي نشته بالکل نه میلاوېږي دا مخلوط په دې عطرونو کې راځي او په هغې لیکلي چې دا مشک دي عطرونو کې شامل نو مشک دا خو د نافې نه جوړېږي د اوسۍ د نافې نه او هر اوسۍ هم نه دې مخصوص اوسۍ دي هغه زغلوي نو چې ښې ستړي کي نو بیا راونیسي د دې وینه ګرمه شوي دي زغل سره نو بیا دا نوم ورونیسي دې له زور ورکوي دې نوم له زور ورکوي چې دا وینه ټوله دې نوم ته راغونډه شي زور سره نو چې وینه نوم ته راغونډه شي نو نوم وله کلک وتړي بس غوټه وله ورکې کلکې وتړي پرېږدي نو څو ورځې خوا خوږېږي ځکه چې دغی خو بیا بلده شي ورسره نو بیا د هغې نه پس دی هغه نوم پرېږي هغې ته هغه وینه راغلي اچکه شوي هغه جامده شوي دقه وینه مشک دی نن سبا نه بېلوي زما په خیال د سرو زرو نه ګران دي اصلي مشک د سرو زرو نه ګران دي نو لیونیان دي موږ 90,000 روپۍ توله په څو توله ده 90,000 توله ده هم اصلي به زما ګمان دی چې بیا به خو ډېر فایدې دي پکې مولانا صاحب ناشنا فایدې دي فایده پېژنې وایي جي نو بس پیش ہے تاسو تاسو واړه خو نه او قوت بعض لپاره لري تکړه او خدای ته خبر دی موږ ته نه خبر ده موږ نه دی غوښتي خو اتباع وایي چې مشک د قوت بعض لپاره لري مقوي شی دی څو سنور مې یو ځای کوي نو چې په څلور نیمې شلې زره توله ده نو چې دې کې قوت نه نو څه پکې بیا مخکې ده دا یو معنا پیدا شوه صبر دوی معنی څه ده ممسکه بهترین خبر یې معنا کوم چې مسک د ساوي سرمن ته ویل کېږي ما جبلي مسک دا خبرې په دوی ډېرې خوږې دي او دا ټول د لاندې طالبان دا خبرې نه کوي خوا همړه ویښ دي نو د دې تاسو تخکاري که ما تخکاري وره هغه دی ولاړم دي هلکه څه وایي څه وایي ویښتي ما ته پته راغلې ما ته ښکاري الحمدلله ښکاري دا حاصل دا رواني دا ټول لاندې طالبان دی او دا چې د عشق خبرې به اوري د باه ماه دا خبرې نو دا بیا بل شان شي نو به سر لګي حاجي او کنه تکړه دي دا مخکې حاصل د مسلې دا شو چې ممسکه یو بله معنا کوم یو خدا چې مخلوط د مشکو سره نه په ځان کوم مګا خوشبویي په نه دي او دوی معنا سو کوم مسک سرمن ته وایي مسک فتحې د میم نو څه فرصتن ممسکتن هغه ټوټه چې د سرمنې نه جوړه ده هغه په اندام اومګیری کې زیګا سرمن سوي زیګا نو دا په اندام مخصوصه په غاړو اومګي چې کوم د حیض د وینو اثرات یې به ختم شي او دې زمانه کې ضرورت نشته دا کله زمانه کې صابون نشته صابون سره خوشبوئی هم پیدا کیږي او ازاله نه کوي فتتبعوا بها تتبعوا بها په دې فرض مسکه سره د اثر ددم چې کوم اندام غاړو سره وینه لګېدلې ده یو به خوشبوئی شي اثر به ختم شي او که فرض مسکه ده معنا مې څوک مصر منه ولا ده نو هغه سره هغه ځای نشي دکتور پسې شه وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا معين عن منصور بن صفيه عن ابي عائشه رضي الله عنها وعنه ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض
حکم یې ورته وکړ چې څنګه لاندې به د مناسبت د باب نو قال خذي فرصة من مسكن يعني مسكن ممسکا مسک ومانا به وکړه ټوټه د سرمن یا من مسکن لکه فرصه بیا ټوټه سمانا یو ټوټه به مقومګه یا لګونې نبذه ولا نبذه فتطهري بها هغه كيف تطهر بها قال تطهري بها ذكر كنايه الفاضي او النبي خدل قال كيف څنګه به ځان پاک قال سبحان الله ته په دې نه پیژنې ته څه تفصيلات وېما او تطهري نو عائشہ فتبستها ذات براح کا کہ دې پاتې نه وخت نور تفصيلات د نبی رسول الله ته څنګه وایي فقلت ما تتبعي بها اثر الدم چې په اندام او په فرق کوم ځای کې وینه غیر راغلي دا هغه باندې ومګه ورپسې اشاره باب مسلم محیدی هله شابه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا مخکې دل ګوره مګل د امام بخاری دلته د ممسکین معنا اخلي مس سرمن والا مګل ور پاغه ده نو چې هغه مخصوص دی مګي د دې استدلال کې ټول وجود ور سره ومګه ها عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من الانصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثة ثم الى النبي صلى الله عليه وسلم استحيا قال بعد حیات به بجاری دي بار بار تاسو کو چې څنګه مخې دی واره توضئي بها فاخذتها ذات بفاق توضئ ایمان وضو ذکر وضو چې فصل دې پکې ځان ته میرا فاخذتها بما يريد النبي شابه بس مولانا صاحب دې کې ما یو خبره کړې قصه سو یاد همې سوي چې سړی خو با کس کونسه کړي هغه بس پړي د غسل د فرضي غسل د پاره او خدای بس کوي نو ما وی چې احمد ابن حنبل او دایمو ثلاثه سنت کې اختلاف دی احمد ابن حنبل چې جنوب دي نیندي او حایده نه بس پړي جنوب او حایده دي اوس پړي یاد لرئ او زموږ د ائمه ثلاثه مقصد څه دي چې جنوب او حایده حکم یاو دي که اصول توبه رسېدلې نو کو اونس پړي که جنوب یو که حایده یو کنه څه نو خیر پروا نشتا شابه وبه قال حدثنا موسى بن سعد قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها قالت امام بخاری کی انتشار المعنى ومنته وبگی عند غسل حسن المحيط دین معلومیه چې سپړي با هذا اعلان مسلک احمد تره او من آل روایت ویلې ده ها اذا اني امراه اشد ظفر راسي افا انقذه لغسل الجنابه قال لا مس پڑا او علت د حیض او د غسل د استحاضه او د جنابت او د نفاس یو د جهاله څخه اخبار دی نو چې جنابت کې نس پړي نو دې کې ولې سپړي علت مشترک دی او دینه ما جواب کړو چې ته بیا وې ما شابه اهلت تو احرام مترسل د نبی په حجۃ الوداع کې فكنت ممن تمتع تمتع کړو او تمتع تفصیل به ان شاء الله راشي لاول د عمره احرام تړي چې عمره کی ځان حلال کی علم بي نو بیا په اتمه د تربیه دوباره د حج نه کوي په دو احرام دو عملو کی ولم يسوق يوزد هغه چې هدیه نه بوتلې نبی عليه السلام هدیه بوتلې و ما نو بوتلې او تصایف الهدیه حکم براشي په کتاب الحج کې وزعمت قال زعما بقول حق تم قول باطل لم تبذل بقول حق مراد چې ان عائشه حاضر ولم تتر باك نشوى حتى دخلت ليلة عرفة أغلب حيث كوا قالت يا رسول الله هذه داخل ليلة العرفة لنا إذا عرفة ولا غلي أتم ذي الحج إذا لا نديشوا هذه قرب ليلة عرفة سيب داخل دوش بس عرفة لا وإنما كنت تمتعت بعمرة وما قل عمرة ذكر حيث مري جمعة تقول في داخل حيث فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي رأسك وامتشتي سر أسفرا أو گمنزوا ورا سر کی أسفر گمنزوی نو علوی چولا ببر روایت کشتی وقت تسلیدی بلده کشتماوی دو چه حائضا و نافسا دا چه احرام تلی نو دا بام لام دی او غسل للتطهير د پاره نه للتنظيف د پاره دی کوئی دی په خبره دا دی ګوره حایده ته وسره مونږ وایو چې دا تنظیف ته پاره وسته وایي مونږ تطبیق وکړه دا سره پاره کوي ورته تنظیف کې سر اوس پړې شپږونه د په حیث کې تیرې شوی دي نو پوره صفائی براشي تنظیف براشي دا تنظیف د پاره دی وام چې عمر نه نمبر کا د حج نه توکا ففعلت فلما قضيت الحج حكم عبد الرحمن تدمارو تفشبد حسبي حسبه تولي وي ذكر رسول الله مبارك وادي محسب الى شبك لوا د حج نه فارغ شوی نو ما باندې عمره او تنعيم مكان عمرتي التي نسكت اغت من محمد اغت لي فاصله شو د حج زوجنا هغه بدل مې وکړو دوتر پسې صراحه نو باسي مخکې سوي
مخکې ګومنس کول اوس وی کې وخت اوس پړه شابه. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا موافقين لهلال ذي الحجه موافق شو میاش ترى يعني د حج الحج میاش راخته دلا ها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل فاني لولا کما سره هدیه نه وي نو ما هم د عمرې نیت کړې پیغمبر مبارک قاره ها. ولی دا قانون دی چې څوک سره هدیه بودی نو الا بزان حلالوي چې هغه ساروي حلال کی او ساروي خو د حج نه پس لګي مخکې نه لګي نو پیغمبر علیه السلام صاحب الهدیه نو ځکه قران نیت یې وکړ چې کله عمره مکم نو ځان نشم حلال اوله ما سره هدیه ده ساروي دی را سره الا به حلال کې دا ځکه نو قران یې وکړ. فاهل بعضهم بعمره واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن اهل بعمره لکه دې سره هدیه نه فادركني الاعلان كما ولد عرفه او ذحاي دوما قران تعالی لو دل ترود یو بل سره لازم مزلوم فشكوت خو ګورې هغه وخت پوری توخه شکایت ونکړه فشكوت قبل ذلك يوم التربيه چې کله د حج نیت کړي هغه وخت نیت او فاطم د حج عليه السلام تا هو فاطم وقال دعي عمرتك عمره فريدا وانقضي راسك وامتشتي واهلي بحج سوالو کړي کې او غسل ذکر نشته او مخکې امام بخاری په عند غسل المحيض قید لګاو نو په بل روایت کې اشتخا کې وخت تسلی شابه سي. فعلت حتى اذا كان ليله الخمس ارسل معي اخي عبد الرحمن بن ابي بكر فخرجت الى سنعم فاهلت بعمرتي وكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هذه ولا صدقه او چې حیث په خزراغي او عمرت فاتشي نو په دې کې اسنه هدیه شته نه پکې دم شته نه روزي شته نه صدقې را الله تعالی طرف نه ها. فقول الله عز وجل مخلقه وغير مخلقه خجنا قران حکیم کې کوم ځای کې راځي وان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه سلوخ ودي ثم من علقه سلوخ ودي ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه. کله مخلق شیدا څه مطلب الله ته معشوم بچي جوړ کی ادم او وغیرہ کې په خپل مقرره ټیم باندې پیدا شي او بعد غیر مخلق شي عبارت شنو ته انګریزي کې وای اوغرديږي ناقص الخلقت اوغرديږي مخلقه وغير مخلقه. امام بخاری دا ولې وروړي مخلقه وغير مخلقه ته ضرورت سره دغه اشاره دی ته کوي چې دا دم د حیض او د نفاس او د استحاض یو شی دی. دې مطلب دی ولی که ماشوم مخلق شو نو مدقه وینه خوري او که ماشوم غیر مخلق شو را پرې وته چې کوم وینه روزي مدقه وینه نه پیږي په خبره چې ماشوم مخلق شو نو د حیض وینه خوري الله اکبر کوم وینه خوري د حیض نو که ماشوم پکینی او روزي د حیض وینه ده او که ماشوم مخلق شو او پیدا شو او وینه روزي مدقه وینه نفاس وته فرق نشته د قوینه د حیض بچي خوري او چې بچي پیدا شي کوم زیاتی پرتی پر رحم کې ناغه بار روزي او مقشیر نفاس ورته وي بس ما يخرج من بعد الولاده چې کوم من الدم دی هغه ته نفاس وي نفس ينفس نفاسا نفس ينفس نفاسا دقي وینه ته وي نفست المرأة اذا صارت ذا نفاس اذا ولادت خلاص شو خبره ما كده ها. وبه قال حدثنا وسلم قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل برحم ملكا يقول يا ربي نطفه الله تبت خود خپل ډیوټي کوي نطفه هي نطفه يا خلقت نطفه يا رب هي علقه يا خلقت علقه يا رب مضغه هي مضغه يا خلقت مضغه فاذا اراد الله ان يقضي خلقه وقال ملكته اذكر ام انثى الله سشي بي چې هغه عمل پکې وکړو او جنابي ام سعيد فما الرزق وما الاجل ويكتب في بطن امه. مناسبت د باب سره د قران حکیم کې الله سوي دینه بس من علقه مخلقه وغير مخلقه وغرض من معلوم کا ها غرض امام بخاری سره چې حایده صرف تلاوت د قران نشي کولای هغه کې د امام مالک زمونږ د اختلاف شته او باقي ټول ذکر او اذکار نیتونه تسبیحات ویل شي ها. كيف تريد الحائض بالحج والعمره وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن عمر عن ابي شهاب عن عائشه رضي الله عنها قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج
چا د حج نه ټکو او دا اهل وته ولې وي اصل کې اهلال رفع الصوت ته وایي ماخوذ کوم دی نه چې کوم وخت میاش وویني الهلال والله میاش د خدای مو قسم په خدای رفع الصوت معشوم هغه ته استهلال الصوبي وایي هم چغه وایي او دې ته اهلال هم ځکه وایي چې نیت وکړي نو لبیک سره چغه وایي لبیک اللهم لبیک نو اهل بحج فقدمنا مكه فقال من احرم بعمره ولم يهدي فچا عمره کړي نیت کړي او هدیه نه دروسته فليحلل ذات حلال کی ومن احرم بعمره واهدى هديه رسلا فلا يحل ذن من حلال حتى يحل بنحر هديه ما تطوي كنا او نو تفصيل بكتاب الحج كراځي چې هدیه دې بوت نو کته متمتع ولنه نو تبدا ال حلالات حج وکي او ذبح ذا هديه وکي ومن أهل بحج فليتم حجه قال فحجت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة فأمرني أن أنقذ رأسي وأمتشط وأحل بالحج وأترك العمرة قرى حائض زادوا ذلك يتحج بكي فأغيك بألا نمراضي لبيك مرضي لكل شيء ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر فأمرنا أن مع كان عمرتي من التنعيم شابتي بس مولانا سيبقرون مويلو لكوتا متوجه شاء یو قسم پکې ممیزه الوان د حج پګو سواد حمرت صفرت قدرت تربتی او قدرت د امام شافعي رحمت الله علیه او احمد ابن حنبل پر باندې دوه رنگونه د حج دي سواد او حمرت باقي د استحاض دي پر د امام مالک رحمت الله علیه سلور د حج دي سواد حمرت صفرت او قدرت او تربتی او قدرت د استحاض یا دې خبره او تاسو یو خدا شوا دې کې اختلاف دی پنځ د امام مالک سے تمیز باللون له اعتبار د عادت نه دی عادت اعتبار نشته تمیز باللون له اعتبار دی او د موږ په عادت له اعتبار د تمیز باللون بالکل نه مانو یا دې او امام شافعي رحمت الله علیه او احمد ابن حنبل هغه وی کوم ممیزه او تمیز باللون کول شو هغه له اعتبار او که تمیز باللون نشو کوله نو عادت له اعتبار دی او که دواړه یو ځای ممیزه د تمیز کولی شي عادت دی نو بیا امام شافعي د مالک سره مرګره دی تمیز له اعتبار امام احمد مم سره مرګره دی عادت له اعتبار دا ابو دجین سره پتیر مې کې ابو داود کې دی ویلې دی فانه دم اسود يعرف الله اکبر فانه دم اسود يعرف لیکن هغه روایت ابو داود مسترد ګرځولې دی موقوف ته مرفوع ده رجالو کې لوی استراب ده ضعیف ده هي د ضعف نفس استدلالم ته تام نه دي ولې تام نه دي ځکه چې هغه کې صرف د سواد ذکر دي د حمرت په کې د کیمرا راز او مالک دا صفرت او دا قدرت په کې د کیمرا راز او حدیثو کې نشته نو روایت مستربم دي استدلال دانی چې ذکر دي صحیح چې هغه کې صرف حمرت ده صرف سواد دي نور د کنه نه راوباسه زمون دلیل دا مخکې د فاطمه بنت ابي حبيش تیر چې بنا قاعده شو دلته به مصراشي او مولانا صاحب مونږ سره یو په دا غالبا کې د ام حبيبه رضی الله تعالی عنها د کده زینب روایت په ابو داود کې ویلي كنا لا نعد السفره والقدره شيئا كنا لا نعد القدره والسفره شيئا او دا زمون مستدل دی وكل النساء يبعثن الى عائشه لزوجها كنت فيه السكر فتقول لنا حتى ترين خاصه بيضاء فبتريد بذلك الطهر من الحيض وبلغ بنت زيد بن ثابت عن النساء يبعثن من جوف الذي ينظرن الى الطهر فقالت ما كنا النساء يصنعن هذا وعكس اقبال المحيض وادبار حيض راتل او شاکول دا غیباب کوي نو دا زمون په عادت ته پدې معلومیږي او دا غي په باندې کا کن نساء من وی خزه کن کې زمير دي خزو تراجه کې نساء نه خبر شو او که کن لپاره نساء اسم شي کن نساء يبعثن ولا خبر کې یا کان تمام جوړول شي کن یا دا بدلم جوړول شي دا کن د زمين نساء مخذ يبعثن چې لګل به عائشه ته به درجه یو کپڑا پای کې مالوچو پای کې بزیال رنگو چې دا ما دا سبینه دا آیا دا حیض کې استحاضه عائشه له بملګلې فتقول غیب لا تعجلنا لا یا لا يعجلنا تلوار مکوي
یا تلوار دې نه کوي حتی ترینا یا یرینا چې تاسو ووینئ یا دا ښځې وویني القصة البیضاء سپین رنګ په شان د چونې پته ولګېده که نه چې الوانو له اعتبار نشته تريد اراده بلره عائشې په دې سپینوالي طهر د حیض نه دا ګوره دا خو امام بخاري رحمت الله علیه ترجمه الباب کې معلق راوړه خدا په نورو کتابونو کې موصول ذکر دی وبلغ اورسید د زید بن ثابت لور ته ام سعد نومو چې خد يدعون بالمصابيح دی وی راخلی د جواب ده ځکه دا امه د شپې د حیض استحاض راځي ينظرن قران ته ګوري طهر ته وقالت اغي ما كان النساء يصنعن هذا خدا چل نه دی په پیغمبر اسلام په زمانه کې رنگونو ته کتلې دي وعابت عليهن او اغي عيب اولګاو دا رنگونه قتل عليهن په دې خلو باندې شابته قال حدثنا ابو الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن شيخ عن ابي عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تصحى فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك علم من يصل في الحيض فاذا فات الحيض فدعي صلاه واذا فات فاغتسلي وصلي شابته باب لا تصل الحائض الصلاه وقال جابر بن عبد الله وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاه او تفصيل تيري لا شابه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثتني معاويه ان امراه قالت لعائشه اتجزئ احدانا صلاتها اذا طهرت اذا طهرت قضاء برا گردي تجزئ قضاء بكي یا تجزي ویل شي اذا طهر فقال تحروريه سر خارجيه كما ویل کدا د حروران راوتی تو كنا قد نحيد في زمانه عليه السلام کې فلا يأمرنا به منتبه قضاء حکم نکاو او قالت یا شک راوینه چې فلا نفعله موږ دا قضا نه لیکل خوارج وای چې څنګه د رجوع قضا د جنوب قضا وی شابه باب النوم مع المحيض وجه في ثيابها وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن حدثته ان ام سلمة قالت حيث مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة فانسلمت فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خفت قلت نعم فدعاني فاقبلني معه في خميلتي قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم ولا فاكذا شابه في اناء واحد من الجنابه باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر وبه قال او النبي خيدي رحيلنا الى ونور الجنه ابا تخيل جامون پديتي کې زبندنا او بلې چې شپږ ورځې پکې تیرې کړي نو بوې هم کوي ها ووسي کې کوسي نه کې هغه کې هغه استعمال وړي شي وبه قال حدثنا معاذ بن خباب قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قال كان انا النبي صلى الله عليه وسلم مضجعا في خميلة فانظر فانطلقت فاخذت ثياب حيضتي فقال انا شئت فقلت نعم فدعاني فضجعت معه في خميلتي باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين بالکل خو یره يعتزلن المصلى جمعات نه بزان لې جمعات هونه د مصلى د مانزه ده اختر مصغر په میدان کې مونږ نه کوي او نور دی دا فعلی پکشتا شابه وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفص قال كنا نمنع عواتق مونږ معنا کول عواتق پیغلی جنکه چې اوزي په اخترونو کې مونږ به موزه په فتنه کې جوړيږي نو فقدمت را لي خدا منازل شو قصر د بنو خلف تا دا وی محل تا نو فحدثت عن اختها د خپل خور نه دا حدیث بیان کو او خور سوفا وکانه زوج اختها د خور خاوند دي او خري جهاد کړو سره د نبی صلی الله علیه وسلم دولت غزوه وكانت بما خورم وسرو پشپاگو کې خوري سقل جهاد خو نه کوي قالت كنا ندابي منبعلات خو د کلمات مجروحين ونقوم خدمت لهم کو قيام په مریدانو خدمت لهم کو فسالت سوالک خور د ما د نبی رسول الله نا على احدانا باس نبی سامي او باسه ټولي خدای د خپل منځره کړ په یو کس زمون باغشتا چې پړونی ني الله تخرجو ندي قالت تلبسها صاحبها من جلبابها بل مرګ دی ودا پړونی ورکی تلبس دو معنی اعارتن دی ورکی یا خپل پړونی کې راګي راځي ولتشهد الخير داخل شي خیر کې د پیغمبر بیان ول زما تقریر وري او دعا د مؤمنانو دعا کی شرکتو کی فلما قدمت جلال ام د دې د خور نو ام عتیه ویږي په خبر د دې خدي جلال ام عتیه نو ماته سوالو کې استا خور خدا قسم ما تکړه دا سمعت النبي صلی الله علیه وسلم قالت اغي بابي دا به د پاره د قسم نه دی ښا دا د تفدیه د پاره دی افدیه ابي پلار ته قربانو ما افدیه ابي نعم او دی بنه ذکر کو نبی علیہ السلام الا قال بابي اغيب بابي به د قسم نه دی ښا پلار قسم نه خوري افدیه ابي سمعته ما تدق حدیث اوریدل دی یقول فرمایل بعد سم تخرج العواتق پیغل دی موزي ذوات الخدور پړونو والا دی موزي
پړون ولا حیانا کې خدای والحیت حایدی لمدی حاضر دي شي خیر ته چې تقریر د امام ووري او دعا د مؤمنانو کې شرکت وکي او ځان لدی حایدی د مصلا حفصوی قلت آل حیت حایدی بمدی في خمون نكي دا خد مانزه دا پاره دي في اليس تشهد عرفه عرفه ندي سو وكذا مزدلفه وكذا مناتا ولت ذكر اسكار کې ته ذکر اسكار کې الته دعا کوي ته هم دعا کوي طریق مون بنا کوي بس په مولا سره کله یو وخت ته په اعتکاف کې حیض راشي اعتکاف بساتی ختم بکیږي اعتکاف ختم شو حیض سره دنانو د پر اعتکاف په کور کې شته او کول شي نفلی اعتکاف کور کې کول شي نفلی اعتکاف او که حیض راغی د یوې ورځې قضا به راوګرځي ښه بس اعتکاف ختم شو او چې بیا پاک شي نو یو جبو نسی او د یو شوال قضا وکړي د حاملې عدت خو وضع د حمل دا کچرتی وضع د حمل دا زوج په وفات پسې په شلم ورځ وشي بالکل شلم نه چې لسم ورځ وشي نو د نفاس نه پس نکاح کوي هیڅ کی حالت میں نهانا کیسا ہے بالکل پوری دے دلیل شکر اذا تنظیم تفارغ بنش متحیرہ بالوقت اور متحیرہ بالعدد 3 دن لے کر کتنے دن تک وصل کرے گی مولا سے دا ہما تفصیل دا هما تفصیل ویلې او کوي چې دوباره راته کوم ویلې ما ویل چې کوم ایام یقین وي د حید نو هغه کې به مونږ نه کوي چې کوم یقین وي د استحال مونږ به کوي چې کوم ایامو کې غالب ګماني باغې به فیصله کوي چې دا حید دي او د استحال او چې شکی وي پکې نو که شکی په دخول کې وي پراتلو کې نو د هر وخت د پاره او دس کوي او که شکی په خروج کې وي نو د هر وخت د پاره غوسه کوي تاسو په شی په خبره متحیره بالعدد ورخا ما ته ور یو درته به صرف یو متحیره جبلیان نو تاسو د الله د طالبان ور سم شي ابر سونه خط طالبان دي کشي نه کیږي او تاسو ټول خلګیای چقه خا متحیره بالعدد تا تاسو کړی متحیره بالعدد مقام متمالون دي چې ما بحث پاول د میاشتې کې راځم شمیر تنه یې مقام معلوم دي او شمیر تنه یې دي د لومبه درې ورځې به د حیض شمار پیږي په مقام معلوم دي چې دا وجه نه بحث نو درې خو خامخا دي خو یقین دي لومبو درې کې خو یقین دي چې دا د حیض ځکه مقام معلوم دي چې دا ول نه برابر او درونه کم حیض راتی نشي نو درې کې یقین دي چې حیض نه مون بنه کوي او عدد کې شک دی عدد کې ورخه چې زما شپږ ورځې کو وو کا تو کو درو کو څلورو کو پیږي نو تر لاسو ورځو پورې هر ورځې د اتیان د خروج شک دی د لاسو ورځو نه پسې څه دی لکه هر ورځ د چا شک دی د خروج چې حیض می وات جوړ درې کو دی نو هر وخت لا بل لاسو ورځې پسې اوس یقین دی چې دا استحال دی ځکه لاسو ورځې حیض راځي نشي او د دې په مقام کې شک هم نشته په عادت کې دي نو بیا به شل شپې استحاض شمار دی یو مثال یو طالب په کور کې فیس کور کې پیسې نه ورکړي هغه طالب علم سبق وایي او هغه طالب علم لا ورونه د زکات پیسې ورکړي چې چاله ورکا هغه طالب علم پر ځان له کتابونو واخلي ګناه دی وکیل دی وکیل امینی چې ورور وته چاله ورکا دی بل ځل خامخا ورکا ورور ته دی وای چې دا پیسې بل ولې ورکم زم مسکینم یا د فقیرم په ما زکات نه کیږي ځان له کتابونو وایي کنه ورور ته دی وای کنه دې څه خبره اعتکاف के दौरान जब हैद आई तो इस दौरान वो औरत क्या करेगा
बस दा वो की चिदा गरे दा वापस कर एहतिकाफ छोड़ देगी। क्या हुक्म है? एहतिकाफ खत्म की जारी नहीं सातले हैस के नहीं सातले। غیر مقلدین دا حدیث دلیل کړي چې درانه عیدګاه ته ځي نو حدیث ته قیامت پورې دی بالکل. لیکن عائشہ صدیقہ چې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله موږ د خذو حالت لیولې وي لما منعتهن من کړي کما منعت بنا نساء بني اسرائیل. هغه زمانہ کې فتنه نه و او د زمانہ کې څه دی فتنه ده. نو که فتنه نه او استمون انکار موږ نه شو. په زمانہ کې فتنه د عائشہ صدیقہ ویلي په خپل تو بنا دی خدے اور کہ زمانہ کے فتنہ دا خلق کی فتنہ دا وے بات سکر وے بات سے پتہ رہتا ہے تو کوئی کی محمد قدم مختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما جاء بآيات ظهوركم من شيطان أذنوا ولا تتنازلوا ولا تتناولوا برسولك على الإبراهيم المباشرة بشيطان فقال أبو هريرة أما